وګورئ ښه دا زما او ستا اصلیت دی. وایي زه مالدار یم، وایي زه خان یم، وایي زه غریب یم، وایي زه عالم یم، وایي زه نواب یم، وایي سړی یم سړی کښېنه وایي ته ښځی، وایي زه ښځه یم ښځه، زه وایي عرب یم عرب وایي، زه وایي عجم یم. دې ته اوس وګورئ دا بیا زما او ستا نقشه ده ښه د مرګ نه پس پوه شوئ زما د مخه زما بدن بیا ټول یو سب کې ودرېږي. انسانه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، انسانه ته کم یو څیز دوکه کې اچولی. فلا تمشي فی الارض مرحا، انسان مگر زه په غرور سره ته هیڅ نه یې ګورې نو زه به غرور پسه کومه زما نقشه بیا دومره زر بدله شي. ښه تاسو وګورئ که نه یو ځای کې فوتګي شوې وه، یو مولوي صاحب راته خبره کوله، وایي هغه مړی داسې شکي مړی او شکي او وایي ښځو خوبونه هم لیدلي وو. دویمه ورځ وه غالبا ښځو وایي خوبونه هم لیدلي وو چې دا مونږ جمدی دی او چا به سوي او چا به سوي. وایي خلک ما پسې راله ما ته وي مولي صاحب د غر په شان سړی د غر په شان نوجوان تللی دی او داسې چل دی راځئ چې لاړ شو او بجلی نیولی و راځئ چې وایي لاړ شو دا قبر ول راوکړو نو مونږ وایي صحیح ده. د حج او د عمرې او د هر قسم ټیکټ تپاره الحمدلله د علماو په نگرانی کې برانچ کولاو شو. انشاءالله تاسو د هر قسم ټیکټ تپاره د عمرې چونکې چالو د دې دپاره او د حج دپاره هم رابطه کولی شئ. زیر نگرانی مولانا اختر علي یاسین حج اینڈ عمره سروس ټول علما دي. شیرګړ بازار کې محمد ټاور دریم پورشن کې رابطه نمبر 0245 065 85 98 په دې رابطه کولی شئ. پاکې خبرې به کوو، د انصاف خبرې به کوو. الحمدلله د علماو په نگرانی کې ان شاء الله تاسو ریګو. زه به د سره لاړ شم بل یو مولوي صاحب مې کو د شپې روان شو چې لاړو دویمه ورځ یې وه دا زما بدن دی دا لش پش بدن چې دی دا نن چې د معاشري زینت سازیږي مولانا صاحب دی او مولانا صاحب دی او خان دی او نواب دی او دا ښایسته چهرې دا کومې زنانه دي نارینه دي الله والا چهرې ورکړي دي که نه دا به بیا داسې د وحشت یو قسم نه نشان شي چې کله مونږ وی لاړو او وی قبر هم راوکنستو او دا تبیم کل را چوتوله نو ډېر عجیبه بدبو را باندې ولګېده جي. او چې کله مې دا یو زه مولوي صاحب یو بل را سره وی مونږ ورکوشو او نور کسان ته مې وی مه راځئ تاسو چې کله مونږ ولیدو هغه حق شان پروت و او دا سترګې داسې را پړسېدلې وي او وجود یې زیړ شوی او داسې دا خېټه هم را پړسېدلې وه. قسم دی و چې هغه مې ولید داسې ویرېدم الله دا زما نقشه ده بیا د مرګ نه پسه د مرګ نه پس خو زما سره بیا څوک شپه هم نشي کولی. وایي एकदम مې کسان ته وي چې بس په خاموش په قلاره کې دي په قلاره کې دي نو سوچ مې بیا سې کو الله نوجوان ته چې په لار باندې روان مې څنګه به ښکارېدې ته خو چې په کور کې ناست وې هغه ځای به د باندې ښایسته ښکارېدو. نن دې سترګې راووتې نن دې بدن دویمه ورځ ده او طبیعي چې نه چوتې شوې نو بدبو دې شروع کړه نن دې خېټه راوپړسېده. نو جناب غرور په ماله پسه پکار دی زما سره دي څه زما د مرګ نه پس بیا دا انجامي ده ته اوس ووایه که نه په دې کې اوس پهچان کولی شي چې د نارینه بګې کمه کوپړی ده او د ښځې بګې کمه کوپړی ده او مخې پکې کم دی او سترګې چې ښایسته سترګې په کم ځای کې پټ کېږي کم غاښونه کمې شونډې به چې ناز به پې کېدو او داسې په بړق بړق په خندا به شو او په خندا به شو. نن هغې خولې ته وګوره څنګه پرته ده. نو زر دی که څوک یې مني او که نه مني دا نقشه زما او ستا د بدن ده. نږدې ده چې دا نقشه په ما او تا باندې راشي نږدې ده چې زما او ستا دا ښایسته وجودو دا ښایسته بدن دا دې ډانچو ته منتقل شي او بیا یو وحشت دی پکې یوه یره ده پکې یو روب او داب پکې پروت دی بیا په دې بدن کې دومره عجیبه روب او داب پکې بیا پروت دی. نو جناب زه غرور پسه وکمه یو بزرگ روان دی الله والا روان دی او یو مالدار سړی او هغه مالدار چې تکبر پکې دی مال اچولی او بدماشي پکې هم اچولې وه هغه روان دی او دی الله والا سره داسې پډغره ولګېد داسې چې پډغره ورته ولګېد نو دی الله والا ته وایي ما نه پېژنې زه څوک یم ما سې ډغره وواله ما نه پېژنې الله والا خو الله والی که نه هغه ورته وایي ښه دې پېژنم ته به دومره ځان نه پېژنې څومره چې دې زه پېژنم او ته وایي څنګه وایي کله چې پیدا شوې نو وایي د نطفې نه پیدا یې د نطفې نه چې په کپړو ولګي کپړې هم بېلمازه کېږي او کله چې پیدا شوې که نه نو جړل دی سخا په سخا وي بل ته کپړې واچولې او په خېټه به دې در شو پته به دې نه لګېده
او وګه بشو پته بده نه لګیدا په وګ بده در شو ویل بده نشو اوې کو خېټه د خراب شو بس روان بوي بل بپا کولې بل بده ته کپړې اچولې او چې کله مړ شي کنه نو بیا هم جی بل ته محتاج ډېډ باډي بیا بل ته محتاج کو چا پرې خو دې په ځمکه بس پروت په بینونه بشورو کې اوې په منس کې ډکه ته شي امتیازه بس نور ته صحیح نور تاسو سره سدي نو هغه بالکل احساس ته پته ولګي چې او صحیح خبره دی وکړه وست ز بالکل پی جنم چې ز دایما نو غرض مې دا دی چې ما سره سدي ز په غرور وکما زما خو چې لک په خېټه درچې جی بیا د خلکو سره د ناس نه ز دومره عجز الله فرمایي چې انسان ما ډیر عجز پیدا کړي قرآن کې انسان ما ډیر عجز پیدا کړ جناب په خپل بدن غرور نه دی پکار نږدې د چې دا تورې خاورې زمونږ او تاسو سره دا حساب وکي څنګه چې دا مخې دا تصویر دی بس اے الله ایمان حالت کې مرخصت کې رب ټول مسلمانان رب د ایمان باندې مضبوط کی تر اخره پورې ځنکدن هم رب زمونږ ایمان سلامت کی رب مونږ ټول مسلمانان معاف کی